السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية طارق بن شهاب رضي الله عنه قالت اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، والساعة التي نزلت فيها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في يوم الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. زما معزز و محترم طلبه اکرام ورونو، د الله رب العالمین حمد او ثنا او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام نه بعد، زما معزز و محترم الله رب العالمین مونږ ته کوم دین راکړی دی، کوم پیغمبر چې راکړی دی، د هغه اطاعت او د هغه تابعداري دا په مونږ باندې لازمه کړی ده. ځکه الله رب العالمین چې کله آدم علیه السلام پیدا کو، او آدم علیه السلام ته فرمایل چې اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حيث شئتما، جنت کې اوسېږئ او جنت د هر قسم میوونه خورئ، خو یو خبره ورته وکړه چې ولا تقربا هذه الشجره، دې ونې ته به نه نږدې کېږئ. دا ونې قید و د الله رب العالمین ولې ولګو؟ پکار دا دی چې کله انسان او د الله رب العالمین چې کوم عزتمن مخلوق و هغه په جنت کې پاتې کولو، دا ونه به د جنت نه ویستې وکنه. خو دا دې د وجې نه چې الله رب العالمین دا دنیا آباده کړي، د الله رب العالمین په دې دنیا کې چې کوم مخلوقات اوسېږي د هغې مخلوقاتو پرورش وکړي او دا دنیا آباده کړي. د دې د وجې نه دغه ونه په دې جنت کې پاتې کړه او آدم علیه السلام یې منع کړو، باوجود د هغې نه هغه وخوړلو. نو دلته الله رب العالمین فرمایي چې وعصا آدم، مفسرین فرمایي چې دلته به دا معنا داسې نه کوو چې نافرماني وکړه، بلکې الله رب معنا به داسې کوو چې آدم علیه السلام خطا شو. نو چې کله آدم علیه السلام الله رب العالمین دنیا ته راولېږلو، د دنیا پرورش شروع شو، نو ټولو کې اولنۍ خبره ورته دا وکړله چې قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ای آدم علیه السلام ته دنیا ته روانې، دا دنیا د یو وخت تېرولو ځای دی، د فایدې سامان حاصلولو ځای دی،
خو یو خبره یاد وساته که چېرته کامیابي په دې دنیا کې غواړې، فلاح په دې دنیا کې غواړې، دا غواړې چې دنیا کې مې ژوند ښایسته تیر شي، نو یو خبره یاد وساته چې کوم قائد او رهنما زه درلېږم د هغې تابعداري او د هغې خبره به منې. ځکه انسان خو حریص دی، حرص ورکې ډېر دی، سمدستي په زړه کې دا خبره راځي چې یاره زه دا کار کومه، ما ته پکې څه میلاویږي، هسې ځان ستړی کومه، زما څه کار دی. الله رب العالمین ورته وویل تا دپاره بیا دوه فایدې دي. فلا خوف علیهم، یره به در باندې نه وي، د کوم ځای کې به یره نه وي. مونږ باندې دنیا کې مونږ نه یېرېږو، مونږ ځان ته وایو زه خو زړور یم، زه خو شپې مزل کومه، د ورځې مزل کومه، زه خو چا نه یېرېږم. الله رب العالمین فرمایل چې نه، کله چې ته مړ شې او په قبر کې کېښودلی شي، دا قبر دا ځای د یېرې دی. دلته سړی یېرېږي ځکه ځان د قبر کې کېښودلی شي، خښتې پکې ولګولی شي، دې ته د پاسه به منونو خاوره واړولی شي، لاندې څومره تکه تیاره وي. د دې تیارې د یېرې د بچ کېدو دپاره الله رب العالمین فرمایل چې د دې پیغمبر خبره ومني نو ته به د دې نه بچ شي. دویم انعام، دویم احسان چې الله کوي، ولا هم يحزنون، او نه به ته غمجنې. په څه باندې به غمجنه نه چې د قیامت ورځ ډېره هیبتناکه او سخته ورځ ده. ځکه زموږ مور بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې د قیامت تذکره وکړله او وفرمایل چې تاسو به د قبر نه ابلخبې بربند ناسنته به راپاڅولی شئ. زموږ مور بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها وفرمایل چې د الله رسوله دا خو به ډېره شرمناکه ورځ وي، خلک به یو بل ته ګوري چې بربند به وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، دا به داسې ورځ وي چې هر انسان به خپل ځان دپاره د یو نیکۍ محتاج وي چې ما ته دا نیکي میلاوه شي، ما ته دا نیکي میلاوه شي چې نن زه د دې سختې ورځې نه بچ شم او د دې سختۍ نه بچ شم. دا وګورئ الله رب العالمین په موږ باندې دومره مهربانه دی، دومره رحیم و کریم دی چې موږ ته په دې قائد په لاس باندې، د دې په ژبه باندې، د دې په خوله باندې موږ ته دا وینا وکړله چې انسانه یو څو اعمال داسې دي چې هغه ته وکړي نو ته به د الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې به ځای ومومي او دغه سخته ورځ چې کوم دا د دې نه به ته بچ شي. ما چې کوم یو آیات ستاسو په حضور کې ولوستو، په دې کې هم الله رب العالمین د دې طرف ته اشاره کوي چې انسان الله رب العالمین تا ته دین مکمل را لېږلی دی. الله رب العالمین چې کوم دین، کوم شریعت د کوم قائد په لاس باندې، د کوم په خوله باندې تا ته بیان کړی دی، هغه پوره دین دی، هغه کې نقص نشته دی، هغه کې کموالی نشته دی. اوس چې یو انسان را پاسېږي او هغه دا خبره کوي چې یاره زه دا کار کوم او په هغې باندې الله رب العالمین حکم نه کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نه کړی، نو آیا تاسو دا ووایئ چې هغه فائدې او هغه انعامات چې الله رب العالمین مونږ ته یخي چې فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون، هغه به مونږ ته میلاو شي؟ هیڅ کله نه میلاویږي. لکه تاسو وګورئ دلته مدرسه کې چې تاسو ته کوم قانون بیان شي، کوم خبره تاسو ته بیان شي او تاسو ته وایي چې داسې مه کوه، داسې وکړه، او ته د هغې نه الټ کې، د هغې نه خلاف کې، نو تاسو دلته شي شاباسۍ درکوي که تاسو سملې ته راغواړئ او تاسو خبرې کوي. نو همدغه شان د زما محترمو الله رب العالمین هم هغه انعامات بیا موږ له نه راکوي، بلکې دا یې راته وفرمایل چې قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ایا تاسو ته خبرداری نه درکوم په هغه اعمالو باندې چې په انسان باندې برباد دي. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، چې دا انسان ټول ژوند یې ضایع کو په هغه اعمالو باندې لګیا دی، کوي وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، دا ګمان کوي چې یاره زه خو ډېر لوی عملونه کوم. لکه سعید ابن مسیب رحمه الله نه چاته یې وویلې چې الله رب العالمین به تعالی عذاب درکوي. هغه څه کول؟ په جماعت کې مونځ کول او دا نوافل کول. هغه ورته وویل چې آیا الله رب العالمین ماله په مونځ باندې ما عذاب راکوي؟ هغه ورته په مونځ عذاب نه درکوي، خو دا خلاف سنت کار چې کوي په دې باندې تعالی عذاب درکوي. تو ګوره مونځ کوي، د الله عبادت کوي، الله رب العالمین ته بندگی کوي، خو چې کوم ځایونه الله رب العالمین ټاکلی دي، کوم وخت الله رب العالمین مقرر کړی دی، د هغه ځای نه علاوه، د هغه وخت نه علاوه ته جماعت ته لاړ شه، وښکته کېږه، پورته کېږه،
په دې عبادت باندې الله رب العالمین تعالی صدر کوي ثواب نه درکوي بلکې الټه تا په ستا اعمال بربادوي. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا خپل ځان کوشش کوي مهنت کوي خوشش ده وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ښه عمل کوي خو الله فرمایي چې بالاخسرین اعمالا د دې عملونه سدي برباد دي. تاسو وګورئ يهود چې د عمر رضی الله عنه د څه فرمایي چې الله رب العالمین ستاسو په کتاب کې داسې یو آیات را نازل کړی دی که چېرته دا زمونږ یهودو باندې نازل شوی نو موږ به څه کړی وی اختر مناو کړی په دې آیات باندې څه شی دی هغه دغه آیات دی چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. الله رب العالمین زمونږ دپاره دین مکمل کړی دی مونږ ته دین پوره را رسولی دی او دا اسلام موږ د پاره غوړه کړی دی دا نعمت موږ د پاره غوړه کړی دی خو د دې نعمت سره سره موږ ته دا مو فرمایل چې کوم قائد او رهنما مې چې درلېږلی د هغې خبره او د هغې اطاعت او تابعداري هغه به په خپل ځان باندې لازمه کوي هغه به په خپل زندګۍ کې راولئ نو الله به تاسو کامیاب شي. دې د وجې نه زما محترمو زمونږ د دنیایي حالاتو ته وګورئ معاشره ته وګورئ هر قسم بدعات هر قسم رسومات هغه مونږ کوو ولې د دې د وجې نه چې زمونږ په زړونو کې هغه خبره نه ده موجود چې کوم الله رب العالمین موږ ته وفرمایل چې ما دین مکمل کړی دی تاسو ته ولې دا شیطان دا خپل خبره مناوی په موږ باندې خپل هغه وعده پوره کوي ځکه د چې دی الله رب العالمین سره وعده کړې وه چې کله د آدم علیه السلام باندې وسوسه واچوله او هغه د جنت نه راوویستو نو الله رب العالمین ورته وفرمایل چې تا ولې سجده ونه کړله آدم علیه السلام ته هغه ورته وفرمایل چې زه او آدم علیه السلام کې ډېر فرق دی. بیا چې الله راویستو د جنت نه او ویې رټلو نو شیطان ورته څه ویلې چې ماله لږ مهلت راکړه تر قیامت ورځه پورې لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین چې الله ماله مهلت راکړه د قیامت ورځه پورې دا ستا بندگان دا به زه گمراه کومه دیو ته به دا بد عمل دا د بدعات عمل دا به ورته زه ښایسته کومه او د سمې لارې نه به یې اړوم. شیطان هغه وعده خپل پوره کوي کوم چې الله رب العالمین سره یې کړې وه مونږ ته وګورئ کوم بد عمل چې دی نو هغه مونږ څه کوو د ثواب په نیت یې پیش کوو د ثواب په نیت یې کوو د هغې نه توبه نه وباسو ځکه هغه یو قصه په کتابونو کې لیکلې ده وایي چې شیطان یو ورځ خپل هغه ملګرو سره خپل هغه ډلې سره ناست او ډېر خفه و یو ورته وویلې چې مشره ولې خفه یې څه چل شوی دی هغه ورته ویل غلی کښېنه وایي داسې یو کار دی چې ټوله ورځ موږ محنت وکړو دا انسانان موږ د سمې لارې نه واړو په هغې باندې خپل کوشش وکړو خپل محنت وکړو او دیو چې دی نو د شپې هغه کار وکړي هغه زمونږ لوی محنت چې دی نو هغه برباد شي او تباه لاړ شي هغه څه شی دی ته خو موږ ته ووایه د الله رب العالمین د استغفار او د توبې آیاتونه را نازل کړي دي دا انسان چې د شپې وده کېږي او توبه او استغفار وباسي د ټولو ورځې ګناهونه او د الله رب العالمین معاف کړي زمونږ خواري او زمونږ محنت هغه عبث او بیکار لاړ شي. یو پکې هوښیار و هغه ورته چې مشره دا څه خبره ده دومره ورکوړې خبره باندې ته چې دی نو خفه یې داسې به وکړو دغه د بدعاتو عمل دغه د الله رب العالمین او د الله د پیغمبر د نافرمانۍ عمل دا به دیو ته د ثواب په نیت باندې پیش کړو چې دا کوه دا کې ثواب دی لکه څنګه چې سعید ابن مسیب رحمه الله هغه کس ته وویلې چې دا ته څه شی کوې هغه د الله عبادت کوم مونځ کومه هغه چې الله رب العالمین په دې باندې تعالی عذاب درکوي ولې وایي مونځ کوم عبادت کوم عبادت او مونځ کوم وخت چې الله او د الله رسول مقرر کړی دی او څومره مقرر کړی هغه عمره وکړه د هغې نه چې زیات کړي الله تعالی ثواب او اجر نه درکوي نو هغې ویل چې دا خو ښه مسله موږ ته بیانه کړه ده اوس تاسو وګورئ زما محترمو دا میاشت چې موږ باندې روانه ده ربیع الاول په دې میاشت کې موږ څه نه کوو بله ورځ مې یو کلیپ کتو یو ملا لګیا و وایي چې الله رب العالمین چې کله قرآن کریم کې فرمایي د سورة توبه آیات دی چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض
منها 4 حرم. وای تاسو وګورئ د انګریزي میاشتې څو دي؟ 12. د هندوانو میاشتې څو دي؟ 12. د مسلمانانو میاشتې څو دي؟ 12. الله رب العالمین دغه 12 میاشتې دا موږ ته مقرر کړي. کله نه؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. په دې کې 4 میاشتې هغه د حرمت او عزت والا میاشتې دي. وی ولې الله رب العالمین د پته نه وه چې دا د ربیع الاول میاشت په عزت والا او په حرمت والا میاشت کې راوستی وي چې دې کې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی. ټولو کې اولنۍ خبره به دې ته راشي زما محترمو چې دا لوی بدعت دی. چا ته چې وایي چې دا بدعت دی هغه الټه تا ته دا وایي چې یاره دغه میلاد چې دی نو ابلیس نه مناوي، نور خلک یې مناوي وایي ته ابلیس یې وایي ځکه ته نه مناوي وایي. ټولو کې اوله به راشو دې خبرې ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش هغه په 12 باندې شوی دی که کم باندې شوی. په دې کې خو ټولو کې اختلاف دی. دغه د بریلیانو مشهور کتاب هغه کې دغه خبره لیکلې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت په هغه کې اختلاف دی. بعضې وایي چې په 8 د ربیع الاول دی، بعضې وایي په 9 د ربیع الاول دی، او بعضې وایي د 10 د ربیع الاول دی. هیڅ یو عالم، هیڅ یو اسلاف و مخکینی و علماء دا نه دی ذکر کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش هغه په 12 د ربیع الاول باندې شوی دی. دې کې مکمل اختلاف دی زما محترمو. اما چې کوم وفات دی په هغه کې اختلاف نشته، هغه په اتفاق سره دی چې 12 ربیع الاول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات میاشت ده. د وجې نه مخکینی خلکو به د میاشت څه ویله؟ باره وفات ویله. اوس هغه باره وفات نه خبره چې دی نه میلاد او پیدایش او جشن ته راغلی د زما محترمو. دې طرف ته سوچ او فکر پکار دی. ځکه که موږ دا ووایو چې موږ خوشحالي مناو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې، نو دغه خوشحالي صحابه کړې ده، دغه خوشحالي تابعین او تبع تابعین زموږ اسلافو کړې ده. هیڅ چا هم نه ده کړې زما محترمو. چې موږ کوو او د ثواب په نیت باندې کوو نو ټولو کې اول خو هغه د شیطان هغه وعده او هغه چې الله رب العالمین سره کړې وه چې لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. دویم چې هغه کم کس چې ورته ویلي چې مشره ولې خفه کېږي، دغه بدعات او دغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د فرمانۍ عمل دا به ورته موږ د ثواب په نیت باندې پیش کړو. نو دوی به کله هم داسې عمل نه کوي او اجر به نه وي. او الله رب العالمین ورته څه وفرمایل چې بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین موږ د داسې اعمالو نه وساتي چې هغه زموږ د مهنت باندې اوبه غورځونکي وي. ټول عمر 50 کاله 80 کاله موږ کوشش وکړو، مهنت وکړو، او هغه مهنت باندې چې سبا الله رب العالمین مخې ته ودرېږو، الله رانه تپوس کوي چې انسان دا عمل دې کړی ولې دې کړی، دا عمل دې کړی د چا په طریقه باندې دې کړی، چا درته حکم کړی. بیا به موږ سره صحیح اسم هم نه زما محترمو. هغه زموږ کوشش، هغه مهنت هغه به برباد لاړ شي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله دې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې داسې اعمالو نه موږ وساتي چې هغه زموږ د تباهۍ او د بربادۍ سبب ګرځېږي. او الله رب العالمین دې هغه اعمال موږ نه والي چې هغه زموږ د کامیابۍ او د جنت د تلو ذریعه وي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.